یو کس وی چې یو کس د خرڅ دپاره یو پلاټ اغشتی دی، په هغې باندې کال تیر شي، نو د هغې زکات به هغه وخت ورکوي چې کله دا پلاټ خرڅ شي، او که نه د کال په تېرېدو سره چې د سره کومې روپۍ دي د هغې نه هم زکات ورکولی شي. دی به د هغې پلاټ زکات د سره چې کومې روپۍ دي هغې نه به ورکوي. کال تېرېدو سره په ده باندې زکات فرض دی، او هغه پلاټ د خرڅ دپاره اغشتی، دا مال د تجارت دی، زکات به کال په کال ورکوي. یو کس وایي چې د سحر په نیت کې مونږ سبا ویلی شو او که نه، او ویلی شي نیت ما تاسو ته مخکې م عرض کړی و چې د هغې تعلق د زړه سره دی. که یو سړی دا ووایي چې زه د صلات فجر مونځ کوم بس دام کافي ده، د سحر فرض مونځ کوم دام کافي ده، د سحر مونځ کوم دام کافي ده، او بیا چې تفصیل سره وکړي نو هغه هم ده په خوله باندې ویل دا صرف او صرف دې دپاره دی چې زمونږ زړه او ژبه یو شي، او باقی سبا ټکې پکې ویلی شي. یو کس تپوس کړی دی چې د جهانگیر نوم مطلب څه دی؟ تر نن پورې ما څوک هم په دې نوم باندې مسما کس نیک نه دی لیدلی. دی وایي جهانگیر په نوم چې څوک وي نو ما نیک سړی نه دی لیدلی. د دې مطلب څه دی؟ جهانگیر معنا دا چې جهان یې راګیر کړی. د دې ښه معنا هم کیدی شي، بده معنا هم کیدی شي. ښه معنا یې دا ده چې دی په خپل ښه عمل سره، په خپلو اخلاقو سره، په خپل اصلاحي کارونو سره د ده پیغام ټول جهان ته ورسیږي. دا ښه معنا ده. او ته چې وایې چې ما نه دی لیدلی ښه سړی، نو مونږ ډېر ښه کسان لیدلي دي، ښه سړي شته دی په دې نوم باندې، دا نوم خراب نه دی. یو کس وایي چې د نارینه دپاره په مس کې د سپینو زرو نه علاوه د اوسپنې یا د پیتل وغیره ګوتې اچول، ګوتمه اچول دا جایز دي که نه؟ په مس کې څه خرابې خو نه راځي. د دې تعلق د مس سره نه دی، د مس سره هم دی، د خارج مس سره هم دی. مکروه دي داسې ګوتمه اچول چې هغه د سپینو زرو نه علاوه وي. د سرو زرو نو بیا حرامه ده، او چې د اوسپنې وغیره نو دا مکروه ده. یو کس وایي چې یو سړی د رمضان په میاشت کې استمنا بالید وکړه، نو هغه څه وکړي؟ دا روژه یې شوي ده او که نه؟ دا روژه یې ماته شوي ده، دی د هغې په ځای بله روژه قضا راوړي. یو کس تپوس کړی دی چې رباني نوم څنګه دی؟ زما زوی شوی دی، زه غواړم چې په هغه باندې رباني نوم کېدل. رباني معنا رب والا، الله والا، معنا یې درسته ده، دا نوم کې خوښ. یو کس وایي چې یو هلک دی هغه واده کول غواړي، لیکن مور او پلار ده ته واده نه کوي، او د ده نه ګناه وشي، نو دې ګناه کې د ده سره مور او پلار شریک دي او که نه؟ نه، د په خپله د دې ګناه تپوس به صرف ده نه کېږي، عذاب به صرف په ده راځي، په مور او پلار نه. په مور او پلار به هله راځي چې هغوی ورته دا ووایي چې دا ګناه وکړه. بهرحال ده ته پکار دی چې نر شي، په خپله دی وایي چې ما ته د واده ضرورت دی، ځان ته دی واده وکړي، رشته دی وګوري. یو کس وایي چې په سوره زلزال کې دی چې د قیامت په ورځ به خلق خپل اعمال وویني، خلکو ته به اعمال وښولی شي، چې چا ذره برابر نیکي کړي وي هغه به هم وویني، او چې چا ګناه کړي وي هغه به هم وویني. دی وایي زما سوال دا دی چې توبې سره خو ګناه ختمیږي او ګناه سره نیکی ختمیږي، نو دا به بیا څنګه ویني؟ دا ګناه او نیکی به څنګه وي؟ توبې سره ګناه ختمیږي، او دلته چې د کومې ګناه ذکر دی فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، د شر نه مراد هغه ګناه ده چې کومه توبې سره نه ده معاف شوي. کله سړی اعمالو کې واړه ګناهونه ورسره معاف شي، لکه تېره جمعه ته جامع مسجد کې جمع سره مونځ کړی او اوس الله جل شانه بیا توفیق درکو، نو په دې منځ کې واړه ګناهونه الله پاک معاف کوي. نو چې دا معاف شول نه دا په ورځ د قیامت نی. دې نه مراد هغه دی چې یو سړی د دې اعمالو اهتمام نه کوي او د هغه ګناهونه جمع کوي. او دا بله مفروضه چې تا لیکلې ده چې ګناه نیکي ختموي، دا خبره خطا ده. ګناه نیکی نه ختموي، کفر سره اعمال او نیکی ټول ختم شي.
لیکن بل ګناه نه. تا یو ګناه وکړه، مزد کړی دی، او بل ځای کې تا دوکه ورکړه په معاملاتو کې چاته، نو دا مزد چې دی کړی دی دا نیکي دې لیکلي پرته ده، او دا معاملاتو کې چې د په بازار کې چاته دوکه ورکړي ده، ملاوټ دې کړی دی، غش دې کړی دی، نو دا ګناه دې پرته ده. دا به په ورځ د قیامت ستا مخې ته راځي. نو ګناه کولو سره نیکي نه ختمیږي، نیکي په خپل ځای باندې باقي وي. دا د الله جل شانه لوی فضل دی. او یو نیکی دی امت دپاره یو په 10 چنده لیکلی کېږي، او ګناه یو لیکلی کېږي. نو هغه ګناه دی نه مراد ده چې کوم په توبې سره نه ده معاف شوي، چې توبه ده وویسته، ګناه معاف شوه، دا ګناه به اوس په ورځ د قیامت نی. یو کس وایي چې یو سړي باندې سجده سهو واجب شوه، په آخري رکعت کې د تشهد نه پس دته سجده سهو کول پکارو، لیکن د ده هیر شول، د درود شریف ووی. نو د درود شریف په منځ کې چې یاد شو سجده سهو نو اوس کولی شي که نه، دته پکار دی چې د تشهد او درود شریف ختم کی دعا په آخر کې سجده سهو وکړي. یعنی چې کله هر څه ختم کل، تشهد، درود شریف، دعا چې کله اول نه کا، نو بیا په آخر کې دیو کې یو طرف ته سلام وګرځي، سجده سهو دیو کې بیا د سر نه شروع. یو کس وایي چې په موس کې د بواسیر سره چې کوم شی راوځي، یعنی د انسان د بدن یو اندام یا سرمن یا د غوښې قطره یا کلمه دې سره اودس ماتیږي او کنه. که هغې سره نجاست وي نو هغې سره اودس ماتیږي، که نجاست ورسره نه نو بیا نه ماتیږي. لیکن دغه کس د بواسیرو مریض که د نجاست مسلسل راوځي نو دا معذور دی، او معذور چې کله وخت داخلېدو پسې اودس وکړي نو په هغې کې که دی او نجاست یې راومځي نو بیا هم مس کېږي. یو کس وایي چې یو رشته دار بغیر د څه وجې نه خفی مرور وي، او دا بل کس د هغه ذکر خیر هم کوي، په هغه سلام هم اچوي، بیا هم دا بل سلام دعا نه کوي، نو په دې کې قصوروار څوک دی؟ نو دا خو هر چا ته پته ده چې قصوروار دا دی. خو چې تا څنګه لیکلی دي کوم دغسې وي، که نه تا د هغه څه زیاتې کړی وي، جرم دې کړی دی، نو چې تر څو پورې هغه جرم تا هغه ته حق ورکړی نه دی، یا د هغه سره کړی زیاتې معاف کړی نه دی، یا هغه ته د بدل لپاره ځان نه دی ورکړی، نو تر هغې پورې نه، هغه خپل قصور په هغه معاف کړه، نو د هغې نه پس بیا. یو کس وایي چې یو سړي د کافرې زنانه سره واده وکړو، نو دا سړی کافر دی که مسلمان؟ که دا مسلمان دی نو دی مسلمان دی، لیکن کافر سره د ده نکاح نه کېږي. قرآن پاک کې الله جل شانه منع فرمایي. دویم تپوس کړی دی چې په بوتل باندې اوبه څښل څنګه دي؟ په بوتل باندې اوبه څښل که چېرې بوتل کې اوبه ښکاري، بوتل شفاف دی، د شیشې دی یا د سپین پلاستیک دی، اوبه پکې ښکاري، نو په هغې باندې چې تا وکتل څه پکې نشته دی، نو اوبه څښل جایز دي. او که بوتل لاسې وي چې مثلا تور یا شین رنګ دی، د اوبو پته نه لګي، نو دا خلاف اولا دي، ښه خبره نه ده چې داسې اوبه څښې، ځکه کیدای شي په هغې کې یو څیز وي موضي او ظاهري لا. یو کس وایي چې د علم تقسیم دنیاوي اخروي د کله نه شروع شوی. دنیاوي علم خو هم الله جل شانه حضرت آدم علیه السلام ته خولی و. تا په خپله د خپل سوال جواب کړی دی چې آدم علیه السلام ته یې خولی و. نو دنیاوي علم هم بعضې حضرات وایي چې د دنیا د علم نه دی، دا فن دی، فن دی، کسب دی، دې ته علم نشي ویلی. خو بعضې حضرات ورته علم وایي، زم ورته علم ویم، لیکن دا د دنیا علم دی چې دنیا سیزونه ته حاجات او ضروریات په معلومه. دا هم الله جل شانه حضرت آدم علیه السلام ته خولی او ځکه چې د انسان سره حاجات او ضروریات تړلی دي، کپڑے، پیزار، خوراک، سکاک، دې دپاره د زراعت علم، د کارخانه علم، د تجارت علم، دا سیزونه ضروری دي. لیکن لاندې لیکلی دي چې آیا مونږ دنیایي علم سره الله راضي کولی شو؟ نه، دنیایي علم سره الله نشي راضي کولی، دینی علم سره الله راضي کولی شي. او دنیایي علم چې د الله جل شانه د پاره سړی حاصل کې او استعمال د هغې د شرع مطابق کوي، نو د شریعت سره د توافق د وجې نه خدای راضي کولی شي. لیکن صرف علم سره چې یو سړی د دنیا ډېرې ګډۍ کوي، په هغې خدای نشي راضي کولی. یو کس وایي چې 2 تربورانو د هغې په منځ کې د ځمکې تنازع وه، اوس هغه تنازع ختمه شوې ده. یو قاري صاحب دی، امام دی، او بل هغه د تره زوی دی.
هغه تر زوی اوسه پورې شک کوي چې آیا په د پسې زما موس کېږي او که نه، نو په هغه پسې موس کېږي. البته دی بیا یو بل سره ملاو شي، یو بل ته د بخنه وکړي. یو کس وایي چې زما په کاروبار کې د خلکو څه پیسې دي او هغه پیسې غلطې دي. د غلط وضاحت یې نه دی کړی. بعضې پیسې خو ما خلکو ته ورکې او نور پیسې هم زه ورکوم، د هغې وجې نه زما په کاروبار باندې خراب اثر پروزي. نو ته ما ته مشوره راکړه، غلطو پیسو سره کاروبار کول نه دی جایز، او په حرامو پیسو باندې ګټه هم د هغې پیداوار دی هغه حاصلول ټیک نه دي. دا کاروبار فوراً صفا کا، هغه پیسې خلکو ته ورکا، اگر که ستا دا کاروبار په هغې کې ختمیږي. او کاروبار کې چې کومه ګناه ده خلاف شرع صورت ته، هغه د دې وجې مه ختمو چې په هغې زما په مال باندې او په کاروبار اثر دی. په کاروبار ستا ښه اثر وي که بد اثر وي، ګناه په دې وجه باندې پرېږده، د حرامو نه په دې وجه باندې ځان ساته چې دا حرام دی او خدای پې ناراضه کیږي. که د دنیا دپاره سړی دین استعمالوي چې کوم کې زما فایده ده نو هغه به کوم، چې کوم کې نقصان دی نو هغه نه، نو دا د الله جل شأنه دپاره نشو، او دا دین نشو، دا دنیا شو. دین نه دنیا جوړه. کاروبار باندې د حرام او غلط اثر پرې وتل او بیا سړی ویښ شي او د کاروبار پاکول غواړي، داسې نه ده. په دې خاطر یې پرېږده چې زما رب د حرام او د غلط مال نه منع فرمایي. یو کس وایي چې په موس کې ړومبۍ یا وروستۍ سجده پاتې شي نو بیا به څه کوي؟ دویمه سجده دې وکړي او بیا دې په آخر کې سجده سهو وکړي. دویم تپوس یې کړی دی چې قطب طرف ته، شمال طرف ته خپې خورول او اوږدول دا جایز دي او که نه؟ په احادیث کې ممانعت شته نه. د خپو د اوږدولو د خورولو ممانعت دا نشته. شمال طرف ته خو خود نشته، البته قبله طرف ته هم علما حضرات فرمایي چې په دې باندې داسې نس نشته دی. حدیث مبارک کې ممانعت د دې راځي چې یو سړی اودس ماتوي، لوی یا وړوکې اودس ماتې کوي، یعنی غټ بول کوي یا واړه، او د قبلې ته مخ وي یا شاوي، نو دا ممنوع ده. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ دینه منې کړیو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ دینه منې کړیو چې قبلې ته یا مخ کو یا شا کو د بولو کولو په وخت کې. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې مونږ شام ته لاړو جهاد کې، نو آلته د شام خلکو رومیانو بیت الخلاګانې جوړې کړې وې قبله رخ، نو مونږ به هغې کې ډډه کوله، هغې نه مو انحراف کولو او بیا هم د الله جل شأنه نه مغفرت غوښتو. بهرحال دا د بولو په وخت کې ده، لیکن دغسې چې سړی په کټ کې پروت نو دومره سخت حکم نه دی. البته که ستا په زړه کې خار راځي نو خپې قبلې ته موږدو. یو کس د بل تپوس کړی دی چې نن سبا چې جنکۍ د الکانو سره دوستی جوړږي، په موبایل باندې گپ شپ لګي او بیا مور دای نکاح غواړي د دې الک سره کول، لیکن مور پلار یې اونکي، نو آیا مور پلار ته دا حق حاصل له؟ او مور او پلار د دې بچی نه، د دې جینۍ نه، د دې مازغه کچري کمزوري دي، عقل کم دی، او زنانه چې په خم شي نو هم دا ناقص العقل وي. دا د دې باندې پوه نه دی چې دا نکاح ما دپاره ښه ده او که نه، او د دې مور او پلار د دې په باره کې ښه سوچ کولی شي. نو دې ته پکار دی چې د مور او پلار خبره ومني، که هغوی د دې نکاح نه منې کوي نو هغوی ته دا حق حاصل دی. یو کس وایي چې د نوم نه لاندې ویښته څومره حده پورې پرې کول پکار دي، یعنی مطلق ویښته چې څومره وي هغه لرې کول پکار دي او که څنګه، او بیا څومره موده پس د دې ویښتو پرې کول پکار دي. د مودې مقدار هغه 40 ورځې دی. 40 ورځو کې یو ځل کم از کم د ترخونو ویښته او د نوم نه لاندې ویښته اغشتل پکار دي. بعضې حضرات علما وایي که چېرې د چا خاوره ګرمه یا علاقه ګرمه ده او ویښته د ده زر زر لویږي، نو ده ته پکار دی چې د 15 ورځې او 20 ورځې پس دا ویښته اخلي او دومره ورځو ته یې نه پرېږدي. دویم د ویښتو حد کومه پورې دی نو هغه معلوم دی، هغه هر چا ته پته لګي چې کوم ویښته لویږي نو دغه ویښته پرې کو، د لویو بولو ځای سره د وړو بولو ځای سره، دا دواړه ځایونو کې پرې کول پکار دي او د هغې حد په خپله
سړی ته معلومیږي په دې کې تپوس کولو ته ضرورت نشته. یو ویښته په پتونانو په خپو په زنګونانو باندې وي دا ویښته لویږي نه، دا ویښته نه دی پرې کول پکار، او چې کوم ویښته لویږي هغه پرې کول پکار. بل تپوس یې کړ دی چې زمونږ یو ملګری دی هغه وایي چې د دې پاکستان نه خو یورپ ملک ښه دی، کم از کم امن خوشته پکې او انسانانو ته خپل حقوق ورکړي دي. نو دا خبره څنګه ده؟ دی وایي چې زمونږ بادشاه یو انګریز شي خو چې امن وي. دا خبره خطرناکه ده او دا الفاظ کفریه دي، دا لاندې چې دي چې زمونږ بادشاه یو انګریز شي، دلته توبه ایستل پکار دی. زمونږ ملک سره د دې چې په دې کې ورانې ویجاړې ډېرې دي، لیکن د ډېرو ملکونو نه ښه دی. دا چې څوک تللی دي هغې ته معلومات شي. بل د انسان په دنیا کې مقصد هغه امن د کفر او د فسق و فجور په شکل کې نه دی. مقصد د الله جل شانه بندگی ده او د الله بندگی باندې کټول خلق معاشره کې عمل کوي نو ټول امن دی. پاغې کې ظلم، زیاته، خفګان، پریشانی د سره شته دی نه. الله جل شانه قرآن پاک کې ځای په ځای وعدې کړي، فصلونه هم ډېر، بارانونه هم ډېر، هر ارزانی هر یو شی به ډېر وي. دا چې څومره بدمنی بېچینی ده دا د فسق و فجور د وجه نه ده. او د کافرو په ملک کې چې سر امن دی نو مقصود د انسان صرف امن نه دی بلکې د دې ځای نه آخرت ته تللی او آلته بدمنی ډېره زیاته ده. ما په خپله چې کوم ځای ولیدو په جنوبي افریقا کې زه لاړم مختلفو ځایونو ته، مختلفو ښاریو ته زمونږ تللی شو. کیپ ټاون ته لاړم، ډربن ته لاړم، جوهانسبرګ ته لاړم، وایټ ریور ته لاړم، مختلفو ځایونو ته. په هر ځای کې ما ولیدل چې د هر کور نه د حفاظت 3 څیزونه هغوی کوي د حفاظت لپاره، د غلو نه، د ډاکوانو نه. او 3 څیزونه څه دي؟ یو یې کنډتار چاپېره کړی دی، دا د اوسپنې والا تار ازغو والا. دویم یې د بجلی کرنټ والا تار چاپېره کړی دی، په هغې باندې سره بورډونه لګولي دي، ډینجر خطره ده. دې ته تمره ټولو خلکو ته پته ده چې دې کې کرنټ ته بجلی ده. دریم یې سپي ساتلی دي، غټ سپي هر یو کور کې. څلورم یې بیا څوکیدار ساتلی دی انساني شکل کې، هغه توری دی یا هر څوک چې دی. دا 4 قسمه سیکورټي د حفاظت ذریعې هغه اختیار کړي د څه د وجه نه؟ ځکه چې امن نشته. ما ته هغه خلکو ووی چې په دې حالت کې هم بعضې خلک راوړي کورونو ته غلا کوي دا توریان، او په هغې کله مړه شي په هغې کې، او کله چې کوم دی نو هغې سره داسې اوزار وي چې بجلي هم کټ کا، سپو سره هم څه وکړل، هغه سړی هم په لاره کو غلا یې وکړه، د کور نه یې مال یوړو. دې سره د یورپ په باره کې ما اورېدلی چې د شپې نه د ورځې کوم کس چې هلته پاتې کېږي د هغه تقریبا 50 کاله وشو. د ورځې په بازار کې د زنانو نه زمونږ زنانه هغه وایي چې هلته کې سره زر کالي اچوي، او د هغه ځای انګریزان چې کوم دي نو هغوی د اډوکي مډوکي دا څیزونو امبیلونه اچوي، زر هغوی نه استعمالوي ښځې. نو زمونږ زنانو سره داسې شوي دي، مسلمانانې زنانه چې بازار ته سودا د پاره راغلي ده، په لاس کې د هغې کړې وي د سرو زرو بنګړیو، کټارۍ سړي سره بازار چې کله ولګي ټول خلک په هغې کې ځي راځي، لاس یې د هغې بنګړو د کړو دپاره ترې پرې کړی دی، هغه یې ترې تختولی او بیا غل چا نیولی نه دی. دومره بدمني په هغه ځای کې. لیکن د هغې خلکو میډیا د هغې خبرې نشر کوي نه، او زمونږ میډیا دلته کې هر یو شی نشر کوي، د خپل ځان بربند کی. بعضې کورونه داسې چې په هغې کور کې دومره جګړه نه راغلي، لیکن دنیا چم گاونډ ته ټول خبر شي، ټول ته نه خبر شي، ځکه چې د هغې وینا ټولو خلکو ته کوي. انګور را سره داسې وکړل، خواښې را سره داسې وکړل، انګورې وایي د یو بل خلاف بد ویلی کی. په بعضې کورونو کې غټې خبرې راشي، لیکن څوک ته نه خبر نشي. ولې؟ ځکه چې خبره هغې پرده ساتي او هغه خپل عزت په خپله باندې پټ کړي. نو زمونږ د میډیا د وجې نه هغه ټوله دنیا خبر شي، حالانکه دلته کې هغه څومره نه. دا ځای الحمدلله د الله جل شانه ډېر لوی نعمت. دلته چې مسلمان ته په خپل مذهب باندې کومه ازادي ده، کوم اختیار حاصل دی، زه ویم که چېرې سره د دې د خپل مذهب اختیار نه کړي، د دې اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په شان جوړ نشي،
د عادات او اطوار د مسلمانانو اختیار نه کې دنه به الله جل شانو په ورځ د قیامت دا تپوس کوي چې تا ته ما ماحول سم درکړو تا په هغې کې ځان سم نه او فلانکي ځای کې هغه ځای کې مونږ لیدلي کتلي دي چې کوم مسلمانان پاتې کېږي دومره ګران یې ورته په اسلام باندې عمل کول لیکن هغه لباس مزودس هغه خپل مناسک هغه د خپل اسلام ډیر زیات خیال ساتي. په ساوت افریقا کې 2.5% مسلمانان دي 2.5 په سلو کې 2.5 کس مسلمانان یعنی په 200 کې 15 کس او په هغې کې د اسلام سره داسې پختګي چې هغوی خپل لباس د مسلمانانو نه پرېږدي. دغسې د یورپ په ملکونو کې بعضې خلک بعضې بدقسمته داسې چې هغه لاړ شي هغه مقصد چونکې دنیا ده او دغه امن دی د سوال کې چې کوم تپوس شوی او دا پیسې دي نو هغه خپل ماشومان خپل بچي د هغوی تربیت هغه ټول انګریزانو په طرز کې دا دغه محرومتیاوي د الله جل شانه د نعمت د دین ایمان ناشکري وي. الله پاک دې موږ ته پوهه نصیب کړي. یو کس وایي چې سړی جومات ته لاړ شي د سهار مونځ ته او جمع ولاړه وي نو هغه ته جمع کې شاملېدل پکار دي او که سنت کول پکار دي. که چېرې د دویم رکعت امام سره موندی شي شریک کېدی شي د امام سره په دویم رکعت کې نو بیا د سنتو کې خو صفونو سره د نږدې نه ودرېږي بهر د بل ځای کې وکړي. لکه دا جومات د دې وسیع ځای دی دغه ځای کې چېرته تنګ جماعت وي نو بهر دی وکړي سنت او بیا د امام سره شریک شي او که د دویم رکعت کې امام سره نشي شریک کېدی نو بیا د جمع سره شریک شي. بل تپوس دا کړی دی چې آیا دا خبره درسته ده چې د زمزم اوبه که په عامو اوبو کې یوځای شي نو بیا هم خاصیت د زمزم پکې راځي؟ نه، هغه د زمزم خالص اوبه پاتې نشي. البته بعضې حضرات دا وایي چې ملاوی پکې نورې اوبه نو که ته وایې چې څه نه اثر پکې پاتې وي نو نورې اوبه په زمزم کې واچو زمزم په نورو اوبو کې ماچو. بل تپوس یې کړی دی چې یو سړی په جمع کې شامل شو او د ده نه سنت پاتې شول د نور راختونه پس دا سنت کولی شي که نه دا سنت نه پاتې شول لیکن د دې په ځای د 2 رکعته نفل وکړي چې د عادت ختم نشي. یو کس وایي چې بعضې ملګري خپل واړه ماشومان هغه ځان سره راولي او هغوی په جومات کې بهر منډې وایي نو دې حضراتو ته مې عرض دی چې ماشومان مه راولي چې څوک منډې وایي داسې ماشوم نه هغه ماشوم راوله چې د هغه عمر 12 کاله 11 کاله دی یا وړوکی ماشوم دی د 9 کالو دی خو عقل یې داسې پوخ دی چې هغه په آرام ناست دی هغه راوستی شي. هغه ماشوم چې هغه منډې وایي بول کوي شور شغرب کوي دا د خلکو موس خرابوي او هغه خو ماشوم دی په هغې کې کردار د دې پلار او د دې مشر دی چې چا د ماشوم راوستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جوماتونه د ماشومانو نه او د لیونو نه بچ ساتئ. لیونی هم جومات ته مه پرېږده او ماشوم هم مه پرېږده. داسې ماشوم ته چې هغه د جومات په قدر نه پوهېږي په کور کې عقیده او دس او مسخه